اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، مفتی صاحب د خپل مدرسې له یو څو ورځې مخکې د قرآن شریفونو وینا کړې وه. الحمدلله هغه قرآن شریفونه موږ ته میلاو شو او دوی له موږ راوړه. مفتی صاحب زموږ سره هغه ویډیو که چا نه کتلی نو موږ هغه د مفتی صاحب دلی چې کوم مدرسې په حواله باندې طالبان چې پکې سبق وایي په هغې حواله باندې موږ یو ویډیو کړی هم وه. اوس د مفتی صاحب نه تپوس کوو چې یو ځل بیا ستاسو د وړاندې دغه خبره وکړي. مفتی صاحب د مدرسې په حواله باندې تاسو وینا کړې وه، غوښتنه هم کړې وه د صاحب استطاعت خلکو نه. جی بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، مخکې موږ تاسو په خدمت کې عرض کړی و یاره زموږ دغه مدرسه ده، په دې کې تقریبا 40-45 واړه موجوده وخت کې زموږ سره سبق وایي او دا ځکې داسې دی چې د ناستې پوره لایق نه دی. لاندې موږ معمولي غوندې څیونه خواره کړي دي، هغه داسې چې یخني پوره نه کنټرول کوي. بل دا مدرسه تاسو ویډیو به وګورئ، په هغې کې د پلستر نظام هم نشته. نو تاسو زموږ دا اپیل دی، یو خو دا د مدرسې دپاره استعمالېږي، د الله دین پکې زده کېږي او قرآن کریم پکې زده کېږي. دویم دا چې دا د جمعې په ورځ باندې مانځه دپاره هم استعمالېږي. نو که ستاسو مال په دې کې ولګي دا صدقه جاریه ده. سبا ته ما او تا انشاءالله په قبرونو کې پراته یو، خو مونږ که لږه غوندې په دې کې د الله د رضا لپاره ورکړو که د خپل وس مطابق، نو دا به داسې چې دا به زموږ دپاره پس د مرګ هم په کار راځي او پته نه چې څو پورې به دا مدرسه قایم وي او دا مسجد به قایم وي. په دې کې به خلک عبادتونه به کوي، ذکرونه به کوي، د قرآن کریم تلاوت به کېږي، نفلونه به کېږي، منځونه به کېږي او په دې کې به حافظان تیارېږي او دارنګې خلک پکې ترجمه یې زده کوي، د قرآن کریم تفسیر یې زده کوي. نو په دې ټولو کې به زموږ استاسو انشاءالله دې کې به زموږ استاسو حصې د خپل وس مطابق کوم ملګري استطاعت لري نو هغوی به دې کې حصه واخلي. مولوي صاحب، دا قرآن شریفونه تاسو غوښتي وو هغه ورځ او دغه اوس ستاسو د مدرسې ته موږ هدیه کوو د خپل سواتي فاونډیشن د طرفه. نو زموږ سره چې کوم ملګري مرسته کوي په دې کې هغوی ته هم تاسو خصوصي دعا وکړئ. بس انشاءالله هغوی ته به خصوصیت سره موږ دعاګانې کوو چې کوم ملګري یا زموږ د مدرسې سره اوس موجوده وخت کې دوی کوم تعاون وکړو یا نور داسې تعاون په ځای کې هغوی تعاون کوي، نو انشاءالله موږ په خصوصي دعاګانې کې هغوی یاد ساتو او الله دې ول د دې عوضونه او بدلې په دنیا او آخرت باندې ورکړي. او بس به دا وي چې دوی په څه باندې زړه خوشحالېږي، الله دې ول هغه څه ورکړي چې په څه باندې دوی زړونه خوشحالېږي. زیاتر زموږ څه ورسیه زړونه دي، مسافر سمندر پار رونه دي. جی نو بس الله دې د هغې په خپل کور باندې بندوبست وکړي او الله دې تمام د ژوند ضرورت پوره کړي او هر هغه خوشحالۍ چې د شریعت مطابق ته د دوی د زړونو ارمان دی الله دې هغه پوره کړي. چې دوی د الله د دین په کار کې زموږ سره مرسته کوي په دغه سخت او د تکلیف په دې وخت کې او بیا دومره په تکلیف باندې ژوند تېروي او په هغې کې دوی صحیح سره زموږ سره تعاون کوي. الله دې دې عوضونه په دنیا او آخرت باندې. امین. اوس په دې ټیم کې مفتی صاحب ستاسو د وینا مقصد دا دی چې زموږ سره تقریبا 40-45 ماشومان سبق وایي. دا کم ځای کې ابل ورځ ما خو ویډیو کړی وه، ما لیدلي د پلسترو کمی دی پکې، پلسترې پکې نشته او لاندې د کارپېټ مسله ده چې کارپېټ پکې نشته. نو لکه ستاسو دغه د پلسترو د کارپېټ کار وشي نو دغه طلباو ته به تکلیف نه وي. مقصد دغه تکلیف نه وي، هغوی به دا چې لږ په سهولت باندې به سبقونه وایي او ډېر د یخنۍ به نه محسوسېږي. ټیک ده جی. بس مفتی صاحب دعاګانې کوئ او موږ به هم په دعاګانو کې یاد ساتو، خاص کر زمونږ مسافر رونه چې کوم دي هغوی ته ورسره هم تاسو دعاګانې کوئ، خصوصي دعاګانو کې دغه ملګري زمونږ یاد ساتئ. انشاءالله زما امید دی مفتی صاحب دا کم ډیمانډ چې ستاسو دی د مدرسې په حواله باندې د پلسترو او ورسره د کارپېټ، نو انشاءالله زما امید دی چې ډیر زر دغه پوره شي. موږ به دعاګانې کوو. مولوي صاحب ډیره مننه، پوری الله سپارم.